یونس خان چې پاکستان ته टी20 ورلد کپ په 2009 کې ګټلی او په ټیسټ کې 10,000 رنز د الریډي مکمل کړي دي. یو ډېر ښه کلاړي، یو ډېر اخلاقی انسان د ویلي دی چې زما په کیریر کې، زما د کرکټ په کیریر کې ما د خپل خاندان اوه اته کسان زما په خپل خاندان کې وفات شوي دي چې کله به زه په مختلف ملکونو کې په دورو باندې وم نو ما ته به اکثر کله ناکله د غم خبر ضرور ملاوېدو. یونس خان په خپل انټرویو کې د دې خبرې انکشافات کړي دي. یونس خان ویلي په 2005 کې زه مالا د رور د مرګ خبر راغو په 2005 کې چې هغه ټایم د انګلند خلاف زموږ هوم سیریز او هغه ټایم د رورو فرمان شاه چې هغه په یوکرین کې په یو حادثه کې وفات شو نو دغه د مرګ خبر مالا د انګلند خلاف په سیریز کې راغو. په نمبر 2 دویم زما بل رور وای په 2006 کې بیا وفات شو چې هغه ټایم زمونږه ویسټ انډیز سره سیریز په کراچي کې او ټیسټ میچ روانو او زه په بیټینګ باندې ما هغه ټایم ولاړم چې څه ټایم زموږ ډریسنګ روم لا زما د رور د مرګ خبر راغو یا هغه ټایم زه په بیټینګ باندې ولاړم خو هغه ټایم زما بیټینګ کې ډیسټربنس نه راوستو په وجه باندې کوچ ما لغه غونو کو چې کله زه بیا آوټ شوم او ډریسنګ روم ته راغم نو ماته زما د رور د مرګ خبر وي. په نمبر 3 باندې بیا وای چې په 2005 کې زما والد صاحب هم وفات شو دی. وای په 2005 کې هغه ټایم زما والد صاحب وفات شو چې سټیم زه هم په یو دوره باندې وم او هغه نه پس زما چې کوم والد صاحب هغه غوښتل چې زه یو انټرنیشنل کرکټر جوړ شم او هغه زما د کرکټ ډیر غټ سپورټر و. هغه هم زما د کرکټ کیریر په دوران وفات شو. دا یونس خان ویلي. مزید یونس خان ویلي چې زما مشرور په 2014 کې وفات شو سټیم چې زمونږه په یو ای کې استرالیا سره سیریز نو هغه ټایم مال د رور د مرګ خبر راغ او استرالیا سره هغه سیریز ما په نیمه کې پرېخو او زه وطن ته واپس راغم او د رور جنازه کې می شرکت وکړو. نو د خپل خاندان اوه اته قریبي رشتې چې کوم دي ما په خپل کرکټ کیریر کې بایللي دي چې زه به کله یو ځای کې په سیریز کله بل ځای کې په سیریز کله یو ځای کې میچ کله بل ځای کې میچ او ماله به د مرګ خبر راغو. نو دا یونس خان د خپل په یو انټرویو کې مکمل ډیټیل بیان کړو. یونس خان که تاسو ګورئ دا یو ډیر نایس انسان دی او بل دا یو ډیر ایماندار انسان په دې دی چې پاکستان کرکټ بورډ سره دی په دې وجه کار نه کوي چې هلته دی وایي مال اختیارات نه میلاویږي. دی وایي زه پاکستان کرکټ بورډ سره کار کول غواړم خو که چېرې ماله پاکستان کرکټ بورډ اختیارات راکوي که چېرې اختیار نه راکوي نو بیا د پاکستان کرکټ بورډ سره کار نه کوم ځکه چې نوم زما چلی کوټ زیما او زما عہده باندې زه ناستم او زما کار نور خلک کوي نو بیا زه هغه کرکټ بورډ سره کار نه کوم. د پاکستان کرکټ بورډ دله د کوچنګ آفرز کړي دي خو ده وله ویلي چې زما شرط په دغه وي چې زما سره به یعنې څوک تاسو زما کار کې به تاسو خلل نه راولئ لکه چې زه څه کوم زما کوم رول دی به زه په خپل چوایس باندې کوم دا نه چې دا کلاړي پکې شامل کا شفارسې مفارسې او بیا زما په ټینیور کې نه وي. دا د یونس خان یو انټرویو و چې هغه کې هغه د دې غمجنو خبرو انکشافات کړو نو ځکه مې سره شریک کړه. د یونس خان فین فالوورز اوس هم ډیر زیات دي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.